دلیل تحقیقی او دلیل الزامی. دلیل تحقیقی معنی هغه دلیل چې د په تحقیق المقدمات مبني. تحقیق د مقدمات عبارت ته وجود نفس الامر نه. حقیقت معنی وجود نفس الامر. یعنی هغه دلیل چې په تحقیق د مقدمات مبني په وجود نفس الامر د مقدمات مبني. دیو چې مقصود دی نه اثبات ته حقی اثبات ته دعوی په نفس الامر کې. چونکه مقدمات تحقیقی نفس الامر الزام الخصم وي. خصم خود به خود ملزم. وجد الزام دی چې په خصم باندې لازم کې نتیجه الدعوه. ایو دلیل الزامی ده. دلیل الزامی هغه ته وایي چې دا مبني په داسې مقدماتو چې نفس الامر نه وي او خصم یې معنی یا خصم په مسلماتو مبني یا مشهور مقدمه. نو مشهور مقدمه خور چوک معنی یا د په ځوان مبني یعنی د په تسلیم مبني یا خصم په تسلیم. نو دا دلیل ملزمی الزام قائمه د نقیض په خصم نقیض لازم کې نو یې الزام راځي. الزام معنا ملزم بالنقیض ده په نقیض ملزم دي. اعتراض کوي چې دا خو نقیض تر باندې راغی خپل دعوی. هم مقصود ته نه اثبات نفس الامر نه ځکه مقدمات نفس الامر نه کړه. خو خصم د مقدمات معنی صغرا کبرا یا مقیس سره دای معنی د په تسلیمات مبني دل ولي الزام په خصم راوي. یعنی دا څه شای ثابت کی چې غیر نقیض دی دعوی د خصم. نو خصم سره ملزم دي اگر که مقصود ته نه اثبات نفس الامر دی دعوی نه. نو ولا دلیل تحقیقی ویل. دلیل تحقیقی چې ولنا تحقیقا ان نجم لنا خبر مقدم ان نجم مبتدا مؤخر. التحقيقا تمييز ده نسبت بين المبتدا والخبر. لنا ان نجم ان لنا الجزم لنا جزم مسفرده وذا نسبت کې خفا ده. اذا جزم نسبت کې مستوسه هیڅ جزم نه. په کوم اعتبار جزم د مسفره تحقیقا لوجد الدليل تحقيقنا الدليل التحقيقي لوجدنا مسفره جزم ده. په کومه دعوی مجزم ده په دې دعوی مجزم ده چې اشیاء لپاره وجود اعتقادي مستا نفس الامر مستا. اذا اشیاء لپاره وجود اعتقادي نفس الامر په دې باندې چې مجزم ده دا مش په سترګو معلومه وو. دا دلیل ده په دلیل ثابته ولنا ان نجم ان لنا الجزم تحقيقا مش پر جزم ده بنا په دلیل تحقیقی. دلیل تحقیقی له وجه مست جزم حاصل بالضروره قطعا وبداتا. فكيش مجزم ده بثبوت بعض الاشياء بالعيان. دې خبره مجزم ده چې بعض اشیاء موجود دي اعتقادا و نفس الامران دواړه وهم نه ده. اعتقاد کې دي نفس الامر کې لکه دا سما د دام ذکر دا شپه دا رواج ده. دا موږ په سترګو معلومه کړ. استرګې هیڅ دا منتهى دلیل ده. دنه بعد بیا مطالبه دي دلیل نه. دې سره انسان ته قناعت حاصل دي او قطع حاصل دي. سترګې منتهى دي دلیل ده. دې سره انسان ته قطع حاصل دي یقین حاصل دي. بثبوت بعض الاشیاء بلا بعض اشیاء مثبته وو اعتقادا و نفس الامر دوار بالعيان پسترغو په مشاهده و بعض و بالبيان بعض ثابته وو بالدلیل. الثابت بالدلیل كثابت بالمشاهده. الدلیل چې یو شی ثابت دي دا د سره کوم مشاهده ولې ځکه د دلیل مقدمات او منتها بیا هیڅ دلیل چې کوم مقدمات ته وای مقدمات نه بعد مثلا بیا مقدمات وای اخیر چې بیا هیڅ ته منتهی کی. نو دا ثابت به دلیل ذاتی لکه ثابت بالهیڅ. سوال دلته چې لکه دا خو عبارت کې تعارض دلته وای ولنا تحقیقا ان نجم ولنا الجزم تحقیقا مش پر جزم دا قطع ده تحقیقا بنا پر دلیل تحقیقی چې عام مثبت دعوی په نفس الامر کې بالضروره بداهتا مستا جزم حاصل ده. ابي اودي صدا څه وایي چې بعض او بالعيان و بعض او بالبيان.
بعض ثابتو په هیڅ سترګو او بعض ثابتو بیل بیان په دلیل چې په دلیل یو څه ثابت دي بیا بداهتن څنګه بداهت دلیل څه سزا دی حقیقي ده چې څه بداهتن ثابت دي بیا څنګه په دلیل دي دلیل بداهت څه تضاد ده په دلیل چې څه ثابت نظری وي به ضرور نه بداهت ابدي وي نو ته مخ دی وایي چې دا نه تحقیقا به ضروره مثبت جزم تحقیقی ده به ضروره بل بدا ابه وایي څنګه بعض شان مستثبت وو فسترغو په او بعض بل بیان بعض په دلیل چې په دلیل ثابت ده څنګه به ضروره وایي بدا ته دلیل کې هو تضاد ده چوغای زدا سمون نه وایي بداهت دلیل کې تضاد نشته یو مول جزم ده دا بدیهی ده اگر کدا جزم بدیهی مشتا چې حاصل شوی ده یا بل جزم نه حاصل ده چې بل جزم رسترګو جزم ده یا بل جزم نه حاصل ده چې بل جزم به دلیل ده یعنی دلته دو جزم دي یو مول جزم ده دا بدیهی ده دا مول لا محاله ده کدا جزم مول جزم بالبدا انا حاصل شوی سترګو کدا مول جزم حاصل شوی ده جزم بالدلیل نو یو مول جزم دا بدیهی ده خو دا مول جزم دین حاصل شوی چې جزم په حواس سره کدا مول جزم دین حاصل شوی چې جزم په دلیل مستقیم دلته دو جزم رااله یو جزم بدیهی ده مولوال ادا نو دو جزم دي یو جزم حواس حاصل دي عیان یو جزم دلیل حاصل یو جزم نه مستقبل جزم راځي یادا د چالت به ضروره په معنا د بداهت سره نه به ضروره په معنا د قطع سره ملکتان جزم ده په چیرې جزم ده د ثبوت بازله په ثبوت باندې وجود نفس الامر اعتقادي چې دا وجود نفس الامر د ثبوت الاشیاء ده بلا عیان یا سترګو حواسونه مستوجود ثابت دي جزم ثابت دي او بعض بل بیان بعض ثبوتات او وجودات مړه په دلیل منو نو الته ضرورت نه مراد بداهت نه چې دلیل سره منافات الته ضرورت نه مراد د قطعا مرجزمات دي یا حواسنا یا دلیل و الزاما فل دلیل الزامی قائم عمر الزام څه معنا یعنی داسې دلیل داسې مقدمات باندې مبني چې خصم منی ادا لازم کی په خصم باندې نقیض دعوا ادعوی نقیض په لازم کې نو ده ملزم دي بین نقیض په نقیض ملزم دي اگر که ملتزم نه دي ملتزم هدي ته وایي دا یو منی التزام من منل اللزوم من نفس الامر کې یو شی لازم دي یو لزوم یو التزام لزوم دا منه چې نفس الامر کې پتا یو شی راځي کما نه کنه من التزام دا منه چې په خپل اعتقاد علم کې یو شی ومنه په جان دلیل الزامی دا معنی داسې دلیل دا چې داسې مقدماتو باندې مبني ده چې الزام په خصم راولي یعنی په خصم لازمي نقیض الدعوا د دعوی نقیض په لازمي دا ملزم چې بن نقیض کم ملتزم نه کني منی لا سوري دي نه من په دا باندې الزام راشي دي نقیض صحیح او څنګه دلیل الزامی دا انه لم يتحقق نفي الاشياء فقط ثبت وإن تحقق فنفي حقیقت من الحقائق دلیل په دوه شکه مبني ده حاصل دا چې موږ خاصم تداول چې خاص مت قائل دي طالب کلی صدا څه وایي چې لا شيء من الاشياء ثابت في نفس الامر یو شی دا اشیاءونه ثابت په نفس الامر کې دا تا داوا ده چې ما دې دا خبره رد کړه په دې عبارت حقیقت الحقائق الاشیاء ثابت ده جنس اشیاء جنس حقائق اگر که په زمون دي بازو کی ثابتتون دا لکه عقیده کی چې دي ثابتتون دا په نفس الامر کې موجود دا څه ویل اوس اته دا و چې کومه صلیبه کلیه ده چې تا ویلي چې لا شیء من الاشیاء بثابت هیڅ شی نست ثابت په نفس الامر کې چې ما د ساده نقیض ذکر کړه په حقایق الاشیاء ثابتتون سره چې جنس موجودات فی الاعتقاد دا سب نفس الامر کی اتا طالبی کلی نقیض
موجبه جزئیه د عامه ذکر کړی دا پتا مې رد کړل او زه تاسو را یو بل کلام کوم هغه دا تاسو راکړه دا کومه دعوت او ویل د طالبه کلیه چې لا شای من لا شای به ثابت چې مطلب نفي ده نفي دې اشیاء ده هیڅ شانه مونږ په نفس الامر دا نفي متعلق تاسو را خبرې کوم چې دا مضمون دې ساده ویل چې ساده ولا شای من لا شای به ثابت ده چې دې نفس الامر کې دې مضمون دې نفي لا شای دا نفي دې اشیاء چې دا مضمون دې دغه طالبه کلیه ده دا ساده و دا اضافه مجزومه ده تا په خپل داوی جزم ستا دا ته صادقه منه دا خپل داوا طالبه کلیه چې صادقه منه په نفس الامر کې صادقه منه تا خو ته دا په دې باندې جزم ستا کنه صادقه نه منه طالب په دوار شکل سره باندې ولې طالب په دوار شکل سره باندې ځکه په دوار تقدیرانو پتا خلقتا پتا نقیز لازمي دي چې هغه د اشیاء وجود منل دي په نفس الامر کې ایما داوا ثابت دي نو دا طالبه کلیه چې تا داوا ده چې لا شای من لا شای به ثابت دي هیڅ شای په نفس الامر کې نشته دغه تا داوی چې کوم مضمون ده چې نفي دي اشیاء ده دا تاسو ته صادقه ده او دې باندې تا جزم ستا کنه ده صادقه نه دې ستا جزم کچې ته د خپل داوی باندې تا جزم نه او دا ته صادقه نه منې چې نه دي اشیاء او دا چې دا مضمون دي طالبې کلیه ده بیا خو به خامخا نقیز منې او الا لازم بس چې پتا باندې استفاده نه کیږي دا خپل داوا دې کړی دا چې نه دي اشیاء او دا کنه منې چې طالبه کلیه ده خو به هم نقیز منې چې موجبه جزئیه ده کنه نقیز نه منې چې موجبه جزئیه ده چې بعض اشیاء ستا دا نه منې خپل داوا نه منې چې خپل لازم چې استفاده نه کیږي نو طالبات دي هر کله چې نقیز ومنله فقط ثبتت نو اشیاء ثابت ده په دې باندې جنس کې بعض اشیاء یعنی موجبه جزئیه ثابت ده ځکه طالبې کلیه نقیز څه ده موجبه جزئیه ده نو کلا شای من لا شای به ثابتین چې دا طالبه کلیه ده چې دا تا داوا ده چې مضمون دا نفي الاشیاء دا طالبه کلیه صادقه نه منې بیا به نقیز منې چې موجبه جزئیه ده چې ویلا استفاده نه کیږي نه بلازم چې نقیز دی ومنله فقط ثبتت تفریع للنقیز بیا خو اشیاء ثابت ده ځکه موجبه جزئیه ثابت ده نو بعض اشیاء ثابت ده په ذمه دي جز یعنی بعض اشیاء ثابت چې موجبه جزئیه ده چې بعض اشیاء ثابت ده نو پتا خلف را لای اتا داوی نقیز را لای په پیارو کنه اما مدا حاصل کو ښه زه خو حال کنه چې بعض شان یو منل خو بس کار دی او تا رد وسه تا خپل ومنل اما مدا حاصل او کچېرته دا طالبه کولې چې تا داوا ده چې مضمون نفي دی اشیاء ده دا منې ځکه چې دا تا داوا ده کنه نو داوا خو مدعي خامخا مني صادق یا مني فقط ثبت النفي والنفي خو ثابت ده ځکه چې نفي ته معنی اتوای چې دا لا شای من لا شای به ثابت چې طالبه کلیه ده چې معنی نفي دی اشیاء ده دا ته صادق معنی چې صادق دی ومنله فقط ثبت النفي دا نفي ثابت اصله یعنی دا نفي دی صادق په نفس الامر کې ویل هلکه نفي کا ثابت اصله بیا چې ده بیا لازم څه پتا باندې خل خپل داوی نقیز را لای تر باندې داوی باطله ولی اذا نفي حقیقت من الحقائق ځکه نفي حقیقت من الحقائق حقیقت څه وي خوشي ته وایي با وجود خو تړل نه ورته شي ته وایي موجودا کان او معدوما که موجود که معدوم فنفي حقیقت من الحقائق نفي حقیقت من الحقائق یو حقیقت یو منل چې دا نفي ده دا د صادق ویل په نفس الامر کې نو نفس الامر کې دا نفي او حقیقت منل نو که طالبه کلیه چې نفي دی اشیاء ده هدایت دعوا ده دا ته منی صادق وای په نفس الامر فقط ثبت النفي ونفي ثابت اصلا په نفس الامر کې الکه نفي څه ثابت ده
فقط ثبت حقیقت من لك یو حقیقت یو من لك بنفس الامر چې دا نفي ده او دا نه وایي چې موجوده ده نفي خو سلط وایي خو یو حقیقت تسلیم کوم ممتاز من الثبوت حقیقت ممتازه ته وایي تکرر یو حقیقت متکرره دی من لك بیا پتا نفي راغله ځکه کلام خو په خصوصیت کې وجود کې نه ده تکرر کې ده موجودا کان او موجود والزامن انه لم يتحقق نفي الاشياء ما ویل چې څه څه څنګه دا درا ولګل تاسو ګڼې شو اچھا دا نور وکنو دا ټیپ پان کوم دي دا ورته تمام دا سره